اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون صدق اللہ مولانا العظیم. دریم سپارہ نہم رکوع آیت نمبر 87. دین مخ کے آیتونو کے اللہ رب العزت دا هغه خلقو ذکر فرمایلی او کم خلق چې د اسلام نه ما سوا بل لار تلاش کوي د اسانتیا لپاره یا د اسلام نه ما سوا بل دین اختیاري. د قیامت پر ورځ باندې به د داسې خلقو انجام ډېر بد وي او د دین یې اسلام نه علاوه بل دین به د دوی نه نشي قبلېدلی. دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د هغې خلقو سزا ذکر کړې ده چې کوم خلق اسلام راوړي او بیا مرتد شي او بل دین اختیار کی د هغوی دپاره الله رب العزت کوم عذاب مقرر کړی دی هغه عذاب الله رب العزت ذکر فرمایلی دی. اگر چې د مرتد دپاره حکم دا دی چې د اسلام راوړي او د اسلام نه وروسته بیا بل دین اختیار کی او د مرتد شي او بیا مفسرین و بعض مفسرین ویلی دي چې معنی دا ده چې خپل زړه نیک کړلو او په الله باندې چې کوم دی الله یادول شروع کړل او توبه وباسله او د خپل مرتد کېدو نه بعد بیا اسلام ته داخل شو نو الله رب العزت د هغې مرتد توبه قبلوي. اولئک دغه کسان چې جزاؤهم بدله د دوی دپاره ان علیهم چې بېشکه دوی په دوی باندې علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت دی د الله تعالی والملائکة او د فرشتو والناس او د خلقو اجمعین د ټولو. یعنی چې کم خلق مرتد شي او دین یې اسلام پریږدي یا د کفر لار اختیار کړي نو به داسې خلقو باندې د الله رب العزت د طرفه لعنت دی د هغه د فرشتو او د عام انسانانو لعنت الله رب العزت په هغوی باندې راوړي. خالدین فیها همیشه به وي دي په دې اور کې یا همیشه به وي په دې لعنت کې. لا یخفف عنهم سپک به نه کړی شي عنهم له دوی نه العذاب عذاب یعنی سزا ولا هم ینظرون نه به دوی له مهلت ورکړی شي چې کوم عذاب کې الله دوی گرفتار کی هغه عذاب پتی الله کامی هم نه او الله رب العزت په چې کوم دی دوی ته د قیامت په ورځ باندې بیا مهلت هم نه ورکوي. الا الذین تابوا مگر هغه کسان تابو چې توبه یې وکړه من بعد ذلک پس د دې نه یعنې مرتد کېدلو نه واصلحوا او نیکي اختیار کړله فإن الله پس بشک الله تعالی چې دی غفور رحیم بخونکی دی مهربانه دی. یعنی د خپل مرتد کېدو نه وروسته چې کوم دی بیا اسلام قبول کو کلمه یې وویله او الله په یادولو باندې شروع وکړله او د الله ذکر یې شروع کړو زړه یې پاک کړو او د مرتد کېدو نه یې توبه وباسله نو هغه توبه الله رب العزت قبلوي. الا الذین تابوا مگر هغه کسان تابو چې توبه یې وکړه من بعد ذلک پس له دې مرتد کېدلو نه واصلحوا او نیکي اختیار کړله فإن الله په بشک الله تعالی چې دی غفور رحیم بخونکی دی مهربانه دی. ان الذین کفروا بشک هغه کسان چې کافر شوي دي بعد ایمان پس له ایمان خپلنا ثم ازدادوا پس زیات شوله د جهاد د کفر د دینا چې محمد او نه انکار وکړو کفرن یعنی د خپل کفر په وجه باندې لن تقبل توبتهم لسره به قبول نه کړي چې توبه د دوی اولئک او دغه کسان چې دي هم الضالون دي ګمراه دي. حسن رضی الله تعالی عنہ قتاده رضی الله تعالی عنہ ویلي دي چې دا آیت کریمه نازل شوې ده په حق د یهودیانو کې چې
دوی کافر شول په حضرت عیسی علیه السلام باندې او په انجیل باندې. پس له ایمان راوړلو نه خپلو پیغمبرانو باندې بیا دوی تیر شول له جهاد د کفر په محمد صلی الله علیه وسلم او په قرآن باندې. یعنی دوی دا ووی چې دا د الله پیغمبر نه دی او دوی کفر اختیار کړو. ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې کافران شوي دي وماتوا او مړه شوي دي وهم کفار او دوی کافران دي فلن يقبل من احدهم پس لسره به قبول نه کړه شي له دوی نه لیو د دوی نه ملء الارض پیمانه د ټولې ځمکې ذهبا سره زر ولا افتدا بي اگر که فدیه ورکړي دوی. دلته علما لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوي الله پاک په ورځ د قیامت کې هغه چاته چې عذاب ډېر آسان وي له نور خلکو نه کچېرې په مقدس مکه باندې دا ټول څیزونه ستا وي نو ته به یې د خپل ځان په بدل کې ورکړي نو دوی به ووایي چې آو الله پاک ورته وایي چې ما خو لتا هغه شی اراده کړې وه چې له دې نه ډېر آسان او تا شاته وغورځو او لاته د شا د حضرت آدم علیه السلام کې وي د ما سره بل څوک مه شریکوه او تا منع وکړه او شریک دې را سره پیدا کړو. یعنی د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان ته الله رب العزت ووایي کچېرې دا ټول ځمکه چې کوم دی د سرو د سپینو ډکه کړی شي نو ته به د خپل خلاصي په فدیه کې ورکړې دی به وي نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایي چې ما تا سره کوم وعده کړې وه چې زما سره به هېڅوک شریک نه ګرځوي نو تا زما سره هېڅوک شریک ولې وګرځول ولکه دا ټول مخلوقات چې کوم دی په خپل فدیه کې ورکړي نو دا به چې کوم دی په فدیه کې قبول نه کړی شي. اولئک لهم دا ټول دغه هغه کسان دي چې مقرر دي دوی دپاره عذاب علیم و دردناک وما لهم من ناصرین او نه به وي دوی لپاره هېڅوک مددګار. حاصل دا چې که هر یو کافر د تمام روی زمین د سرو زرو پیمانه کړي او بیا د خپل ځان په فدیه کې ورکړي نو له عذاب د دوزخ نه به خلاص نشي. یعنی دا الله رب العزت هغه خلکو ته ارشاد فرمایلی دی کم خلک چې مرتد شي او د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو وایي که دوی دا ټول ځمکه چې کوم دی د سرو سپینو نه ډکه کړي او په خپله فدیه کې چې کوم دی د قیامت په ورځ باندې یا په دوزخ کې د خپل عذاب د خلاصي دپاره الله ته پیش کړي الله رب العزت په دوی نه دا قبول نه کړي او د دوی د عذاب په الله کم نه کړي. الله رب العزت موږ ټول له د عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.